سہیل آفریدی صفا الفاظو کې ویلي دي چې زموږ د احتجاج مقصد د عمران خان رهایی نه ده. په دې باندې د پی ټی آی ډیر کارکنان خفه هم دي چې یعنی سہیل آفریدی عمران خان رها کول نه غواړي. سہیل آفریدی نه غواړي چې عمران خان رها شي، خو سہیل آفریدی دا خبره ولې کړې ده؟ په دې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. بل عادل راجا چې کوم دی هغه یو ډیر اهم انکشافات کړي دي چې عمران خان د جیل نه خپلو خوریانو ته پیغام را لېږلی دی چې تاسو ارجنټ بیس کې ما سره ملو شئ. علي ما خان ته یعنی خوریانو ته ویلي چې تاسو ما سره ملاو شئ. اوس عمران خان ولې خویانو سره دومره ارجنټ بیس کې ملاویږي؟ نو په دې ویډیو کې هم په دې ټاپک باندې ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. سہیل آفریدی په 27 ستمبر باندې الریډي تاسو له پته ده یو احتجاج سکیجول کړی دی چې دې احتجاج کې به کارکنانو سره لیډرشپ او ډېر ګڼ شمېر کې کارکنان شرکت کوي او د دې احتجاج دپاره یعنی دوی دا اوازونه کوي چې موږ دا احتجاج د عمران خان رهایی دپاره یا عمران خان هسپتال ته منتقل کېدو دپاره کوو. او سہیل آفریدی دا هم ویلو چې دا احتجاج به زموږ تر هغې جاري و ساري وي چې تر څو د عمران خان جیل نه ویډیو پیغام نه وي راغلی. خو سہیل آفریدی وایي چې 27 ستمبر باندې زموږ کوم احتجاج دی نو د هغې مطلب د عمران خان فوري رهایی نه بلکې هغه ته رسایي ده او عمران خان به د آئین او د قانون مطابق رها کیږي. دا خبره ګوره عمران خان هم کوي، یعنی دی چې ولس ډیل یو سی حکومت چې دا ډیل دی او ته په دې دسخط وکړه او بس تا به مونږ رها کړو. نو عمران خان ورته وایي چې نه، زه په ډیل باندې د جیل نه بهر نه دروځم، ځکه د جیل نه بهر دروځم زه به د خپل کیسونو ډیفینس کوم، زه به قانون او آئین مطابق د جیل نه راخلاصېږم، زه په ډیل باندې د جیل نه بهر نه دروځم. دا خبره عمران خان خپل مخالفینو ته بار بار کوي. نو عمران خان چې کوم دی هغه حواله سره د سہیل آفریدی وایي چې دا زموږ کوم احتجاج دی د دې مقصد د عمران خان رهایی نه ده بلکې هغه ته رسایي ده او د عمران خان رهایی به د قانون او د آئین مطابق کیږي. خو بل طرف ته د عمران خان چې کوم کیسز دي هغه د قانون او د آئین مطابق نه چلی. ښه عادل راجا چې کوم دی د ویلي دي چې عمران خان خپل خور ته د جیل نه پیغام را لېږلی دی چې ما سره ملاقات وکړي. دا ملاقات ما سره په ارجنټ بیس باندې وکړئ او که چېرې حکومت تاسو نه پرېږدي ما سره ملاقات دپاره نو تاسو حکومت سره لیکلو کوئ چې موږ دا ملاقات کوو، خو د دې ملاقات نه پس به موږ هیڅ قسم سیاسي بیانبازي نه کوو. یعنی موږ چې د جیل نه بهر عمران خان سره ملاقات نه پس روځو نو موږ به هیڅ قسم سیاسي خبره اتره نه کوو. زموږ لکه عمران خان خپلو خویندو ته ویلي دي که چېرې تاسو د حکومت ما سره ملاقات ته نه پرېږدي نو تاسو حکومت سره لیکلو کوئ چې موږ به عمران خان سره ملاویږو خو بهر به موږ سیاسي خبره نه کوو. نو اوس عمران خان ولې خپلو خویندې راغواړي؟ ډېر ماهرین ډېر صحافیان دا خبره هم کوي چې عمران خان خپل لیډرشپ نه یقین اوچت شوی دی او عمران خان اوس ټول اختیارات یا عمران خان ټولې خبرې چې کوم دی د خویندو په سر باندې کول غواړي چې دا خویندې زما روځي دی به ما سره وفا کوي. ډېر صحافیان او ډېر چې کوم ایکسپرټس دی دا خبره هم کوي. خیر عمران خان حوالې سره د ستاسو څه رایه ده؟ آیا عمران خان چې کومه رهایی ده سہیل آفریدی غواړي چې عمران خان رها کړي که نه؟ دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده؟ کمنټ لازمي وکړئ.